امام کشمیری صاحب مولا بوډا و په دا وخت کې انتهایی کمزوری و. هغه وخت کې د بهاولپور جدا ریاست و. دلته یو قادیاني سړي ته یو مسلمانه ښځه ورکړې وه. وروسته پته ولګېده چې دا سړی قادیانی دی. بهاولپور په عدالت کې مقدمه چلېدله. دې لپاره د هندوستان نه مولانا سید انور شاه کشمیري راووتو رحمه الله. بوډا و په دا وخت کې. په عدالت کې چې د کومه معرکه کړې ده په هغې باندې کتاب لیکلی شوی مقدمه یې بهاولپور چې ویې ګوري په سړي په دا بدن باندې یخطان وګرځي. یو ځای کې قادیاني وکیل ولاړ دی کتاب ورسره دی دروغ وایي په کتاب. مولانا رشا کشمیري صاحب جج ته وایي جج صاحب دا عبارت دغسې نه دی د جل نه یې کار واغستو. هغه ورته وایي کشمیري ته امام کشمیري وایي د هغه سره کتاب دی مخې ته یې نیولی ستا سره کتاب نشته دی ته څنګه ادا وکړې. مولانا کشمیري ورته وایي د ده نه کتاب واخله ما د نن نه 34 سال مخکې دا کتاب کتلی دی که ده خبره صحیح وه زما غلط و په راځي درته شکست لیکمه در وکړو. کتاب یې چې ته واغستو واقعي مولانا کشمیري صاحب چې څه ویل هغه صحیح و قادیاني وکیل غلط. دا قادیاني وکیل چې دی ځای په ځای قادیاني ته د علیه السلام الفاظ وایي. مولانا کشمیری صاحب منع کوي وایي اس کذاب کو میرے سامنے علیہ السلام کے الفاظ استعمال مت کرنا. هغه بیا نقل اړېږي بیا وایي کشمیری صاحب په جلال کې راغی دغسې د قادیاني وکیل د لاس نه ونیو ورته وایي مرزا غلام محمد قادیانی اس وقت جہنم میں جل رہا ہے. مرزا قادیانی دا وقت په جہنم کې سوځېږي. اگر تو چاہتا ہے تو میں ابھی وہ جہنم میں تجھے جلتا ہوا دکھا سکتا کہ ته غواړې زه درته اوس په داسې کې درښیم چې هغه په جهنم کې سوځېږي. قادیانی وکیل غلی شو. بیا وروسته چا ورنه تپوس وکړو ورته ویل شاه جي دا دومره لویه دعوه دې څنګه وکړه که هغې درته مطالبه کړې وی چې وی ښایه څه به دې کولی دی خو په جلال کې و په خپل خود کې نو به دی ورته وایي زه هلته د انور شاه کشمیري په حیثیت نه وم ولاړ میں وہاں محمد رسول الله کا وکیل بن کر کړا تھا. زه هلته د محمد رسول الله د وکیل په حیثیت ولاړو که ده مطالبه کړې وی ما به خامخا ورته هغه ورکولی وی. پورا ژوند در سر نه دستار لري شوی. چا ورنه تپوس وکړل شاه جي زندگی کیسے گزری هغه ورته وایي آدھی ریل میں آدھی جیل میں. نیمه زندگی په ریل کې په سفرونو تېره شوله مسلمانانو د کفر نه خبرول او ویل نیم ژوند او زندگی مې د دغه حکمرانانو په جیلونو کې تېره شوله د رسول الله د ختم نبوت د حفاظت دپاره. زموږ علماو د رسول الله د ختم نبوت لپاره دومره قربانۍ ورکړې ځای که شروع کم شاید ګنټو کې ختمې نه شي.